د بخونکي او مهربان خدای په نامه د ژوندون تلویزیون قدرمن لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بیا هم زموږ ولایتي خبرونه ده د خوست ولایت د ځاځي میدان په ولسوالۍ کې یو. دغه تصویر چې موږ په باګراوند کې معلومیږي دغه د ځاځي میدان د ولسوالۍ مرکز دی. د ځاځي میدان ولسوالۍ چې یو ډیر ښکلې ولسوالۍ ده، ښکلی طبیعت لري. د ځاځي د قوم خلک پکې اوسي، نو ځکه ورته د ځاځي میدان ولسوالۍ وایي. د ځاځي میدان ولسوالۍ چې د ډیورند په کرښه د کورمې څخه تقریبا د 40 کیلومترو په شاوخوا کې سرحد لري. دې خواته یې د صبرۍ ولسوالۍ او دو خواته یې د شارینه ولسوالۍ او خواته یې د لوګر ځینې سیمې پرتې دي. زیاتره سیمه یې غرنۍ ده، غرونه یې په ځنګلونو باندې پوښلي دي. دغه د ځاځي میدان خلک د ډیر غیرتي وطن پرست خلک دي. په دغه 40 کاله انقلاب کې د دغه سیمې دفاع کړې ده. د تیرو جګړو په دوران کې چې روسان راغلي و، هم د وطن او د سیمې نه ساتنه کړې ده. اوس هم دغه سیمه کې چاته اجازه نه ورکوي چې خرابکاري وکړي مثلا. او د ډیورند په کرښه باندې کله چې پاکستاني پوځیانو سره ستونزه وي هغه مخته راځي د دفاع کار. ډیر جنګونه یې ترمنځ شوي دي، خو بیا هم دغه سیمې دفاع کړې ده. دې سیمې د خلکو کار روزګار زیاتره همدغه کرنه مالداري ده، که څه هم پخوا مالدارۍ زیاتې وي، اوس مالدارۍ کمې شوي دي، نورو کارو ته یې لاس اچولی دی. خو ځمکې ډېرې کمې دي، که څه هم ځمکې ښه حاصلات ورکوي. د باغ او باغدارۍ سیستم دلته ښه کېږي، ولې تر اوسه پورې خلکو د باغدارۍ برخې ته هغسې توجه نه ده کړې. نه دولت دلته څه کار کړی، نه مؤسساتو څه کار کړی دی. د نفوسو شمېره یې تقریبا د 1 لک نه لوړه ته 1,20,000 پورې اټکل شوې ده، چې ټول د ځاځي د قوم نه دي. دا چې په دغه ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت څنګه دی، بیا رغونه څنګه ده، د دوی ژوند او روزګار څنګه دی، ستونزې او مشکلات څه دي، غواړو په دې خپرونه کې درته وړاندې کړو. نو هیله لرو د دې خپرونې تر پایه پورې راسره مل اوسئ. ځاځي میدان ته ځکه ځاځي میدان وایي چې په ځاځي میدان کې ټول ځاځي قومونه اوسېږي. دا قومونه په ټوله کې په 3 ونډو سره تقسیم شوي دي، چې یو ته الګاډه، دڼي او بل ته مغل خیل او زڼې خیل. دا په هغه کې یو دی چې 3 ونډه جوړوي. دې ته ځکه وایي چې ځاځي میدان دا د ځاځیو کور دی. دا ولسوالي تقریبا 170 کلي لري. 170 کلي لري. په دې کې لوی او وړه کلي هم شامل دي. د دوی نفوس د 1,20,000 او 1 لک په شاوخوا کې دا نفوس لري. ځاځي میدان 4 خواو ته چې جنوب او جنوبي غرب خواته یې باک او د علشیر ولسوالۍ پرتې دي. غرب خواته یې جانخیل ولسوالۍ دی. د شمال خواته یې ډنډ پټان چې په پکتیا ولایت پورې مربوط قرار لري. او د ځاځي میدان شرق او جنوبي شرق خواته ټول د پاکستان پورې سرحد لري. هغې کې بیا توریو قومونه، د بنګخو قومونه، ملیخیلو قومونه، دا خلک میشتي په هاخوا کې. د ځاځي میدان خلک تاسو ته ټول افغانستان ته په بهتر شکل سره معلومه دی چې دا یوه پر امنه او د دولت سره یو ځای او د دولت ټولو اوامرو ته یې غاړه یخي
ولې بیا هم په هغه شکل سره چې شاید باید کارونه دولت ورته کړي وای په هغه شکل سره کار نه دی کړی. دا یو واقعیت دی چې د انقلاب او د انقلاب په شیبو کې د ځاځي میدان خلک د حکومت سره یو ځای وو او د حکومت فرمان لاندې شپې او ورځې تېرولې. د دولت سره یې هغسې کاروبار کړی چې په خپله دولت هم د هغې وړتیا نه لرله. اوس هم مونږ د ځاځي میدان ولسونه د افغانستان د حکومت او د افغانستان د نظام سره هسې مینه لرو چې مونږ په ځاځي میدان ولسونو کې دا شمه ډېره زیاته دی چې مونږ د خپلې منطقې د خپلې سیمې امنیت په خپله ساتلی دی. که زه چیرې یو داستان تاسې ته ووایم نو د ځاځي میدان هر شپون هر غیبون چې هغه په غرور هغو کې مالچري کوي هلته بیا هم که یو دښمن وکسي یو د منطقې د خلکو نه لباس یا لونګۍ یا څپلۍ بدلې وي نو د هغه نه هغه غیبون هغه شپونه پوښتنه کوي چې ورور ته څوک یې چیرته ځي او د چا سره د کار دی. نو د موږ د قومونو په دې شکل سره په خپل منځ کې یو بل سره د باب نو موږ د حکومت نه غوښتنه دا دی چې باید ځاځي میدان ته یو برجسته او مدبر ولسوال تعیین شي او هسې ولسوال تعیین شي چې هغه د خلکو د قومونو د منطقې او د ټولو اړخونو نه سیاسي او اقتصادي او نظامي د ټولو ابعادو نه دی باخبره وي. داسې کس باید ځاځي میدان دپاره ولسوال شي تر څو د خلکو سره یو ځای هغه څه چې د ملک او د دې خاورې دپاره ضرور دی هغه پر مخ بوځي. ما مخکې هم تا ته ووایي چې موږ د ځاځي میدان ولسونه د موجوده نظام سره ډېره زیاته همکاري کوو او دا همکاري د دې لپاره کوو چې موږ خاوره نور آباده شي، موږ خاوره د بدۍ نه خلاصه شي. موږ ته دغې منطقې کې امنیت امریکایانو نه دی ساتلی، موږ ته امنیت په خپله دولت نه دی ساتلی، بلکې د دولت امنیت په خپله موږ د ځاځي میدان خلکو او ولسونو ساتلی دی. نو موږ دا بیا هم غوښتنه کوو، د ولایت نه غوښتنه کوو، د ریاست جمهوري نه غوښتنه کوو، د ریاست ارګانهای محل نه غوښتنه کوو چې باید داسې یو مدبر شخصیت چې هغه د قومونو سره د ولسونو سره بلد وي موږ ته ولسوال په صفت مقرر کړي. دا یو بله خبره ده چې کله چې جناب رئیس د ارګانهای محل یعنی شمیم کټوازی خوست ولایت ته راغلی و، نو د خوست ولایت کې موږ د جناب رئیس صاحب سره کېناستو، هغه سره مو ناسته لرله. د هغې ناستې په جریان کې مو هغه سره دا خبره وکړه چې موږ ته باید موږ د ولسونو په خواښې سره یو کس سره انتخاب کړي. د موږ سره ومنله چې زه به تاسې ته د ټولو قومونو د هر قوم نه یو کس تاسې ما ته معرفي کوئ، زه به د تاسې د معرفۍ په نتیجه کې د 5 نه یو کس تاسې ته ولسوال معرفي کوم. نو اوس ما هغه لړیا تقریبا تر یوه حده پورې ځای ته رسولی دی، د هر قوم نه یو کس انتخاب شوی دی. په دې شپو ورځو کې لنډو کې به انشاءالله موږ دغه یو پیشنهاد دوی ته ورکوو تر څو موږ ته د ولسونو په خواښې سره یو ولسوال تعیین کړي. د موجوده ولسوال په تعیین کې ډېرې خلاوې شته دي. یو خو دا اجتماعي اړخ دی، بلې دا دی چې هغه کوم اداري اړخ چې دکې ستونزه موجوده دی هغه هم دی چې په خپله ریاست ارګانهای محل د دې ولسوالانو د تعیین دپاره یو میکانیزم جوړ کړی و. هغه میکانیزم د دې دپاره چې تطبیق شي هغه تطبیق نه شو. کله چې تطبیق نه شو نو چې په هر جوړښت په نتیجې کې ولسوال تعیین کړی، موږ ته تعیین کړی دی، خو د موږ خلکو غوښتنه دا ده چې باید د موږ په خواښې سره او د موږ د خلکو په انتخاب سره یو ولسوال موږ ته تعیین شي.
محترمو لیدونکو د خوست ولایت ځینو سیمو ته خدای پاک یو داسې لوی نعمت ورکړی چې هغه د دې سیمې هغه طبیعت او په اصطلاح د ځمکې جوړښت دی. کوم وخت چې د هند د بحر نه کوم ګرمه هوا یا ګرم رطوبت راپورته کیږي دغه سیمې ته رارسي د شمال د خوا نه هغه یخ هوا چې راځي نو دلته د ګرم او یخ هوا یو ځای کیږي. کله خو بارانونه او هر شپه د شپې او شبنم وریشي بیا دغه سیمې هغه نباتات او ونو دغه شیانو ته په اصطلاح نام ورکوي. ځینې وخت ونې د ځمکې نه نم کش کوي، ځینې وخت هم د پاڼو نه رطوبت کش کوي او تغذیه کا په اصطلاح تنده ماتیږي. دلته د ځاځي میدان ولسوالۍ غرونو دښتو اواره ته چې ګوري ټول شنې وي په ژمي کې په اوړي کې هغه معنا ده چې کوم نباتات یا کوم ونې یا کوم بوټي دلته شنه شوي دي هغه د دغه رطوبت نه ګټه اخلي نو اوړی ژمی شنې وي نم ورسي. که څه هم په ځمکه کې اوبه کمې دي ځمکه کمر ده یا مثلا خاوره او ریګونه دي خو دغه نام د بوټو دغه ونو ته ډېر ګټور دی. یو د ونه دغه د کاچه خرما ونه ده چې څوک ورته مزدري هم وایي چې ځینې یې لوټیږي د ونې په شکل باندې کېږي یعنې د خرما او ځینې بیا د بوټو چې دلته دوی ورته مزدري وایي. دوی یوازې د هغه نه یې ګټه اخلي د پاڼې نه ایدونه پړي جوړوي بیا کټونه ترې جوړوي ځینې نور شیان ترې جوړوي پخوا به یې څپلۍ ترې جوړولې ځینې نور شیان پوزې به یې ترې جوړول فرشونه به یې ترې جوړول. خو دغه سیمه او دغه طبیعت او دغه خاورې جوړښت داسې دی چې که چیرې په دې غرو په دې دښتو کې د خرما ونې کېنول شي نو دا سل په سلو کې امکان لري چې دغه ونې د شنې شي او د ونې د ښه حاصلات وکړي. په اصطلاح هغه د خرما ونې چې هغوی پیوند شوي وي جوړې شوي وي اصلاح شوي وي. تر څنګ د چهارمغز دي که څه هم چهارمغز وایي یخ وایي خو د زیتونو ونې دلته ښې کي کچا زیتون دلته شته پیوند شوي نه دي. که چیرې دا پیوند شي او په د غرو دښتو کې د زیتون ونې کېنول شي نو د دغه سیمې ښکلا او د اقتصاد د وجې نه به د دې سیمې عایدات ډېر زیات شي. دغه شاړې دښتې ټولې د دې امکان لري چې ونې دي شي باغداري دي شي په اصطلاح لکه د زیتونو باغ د خرماو باغ د بادامو او ځینې نور. د ځاځي میدان خلک که څه هم زراعتي د کرنې ځمکې لري خو ډېرې لږ دي. په ځمکو کې باغداري نشته یوازې همغه غنم دي بیا چې غنم وریبي دوام فصل یا می دي یا شولې دي یا جوار دي یا اوس ممپلي کې رواج شوي دي. صوفیا قانون دې څه دی؟ ما نوم حاجي صاحب نور جمیل. نو دلته چې یو جریب غنم وکري بیا لږ حاصل کا کړي څو منه غنم کا تقریبا چې خپ وته شي چې یو جریب منځ کوي نو بیا چې د څه لا وطن نه کساوي نو کور کوي نو غاز مکه چې وبل لري غني بیا شولې کوي که وبل نه کام وبل لري بیا غني پلي دي بیا موږ بنت کې خو تقسیم علمي او داز مکه دغه ساکول شول ورته بیا کوز مکه تو خپل ول د ته مخه داز مکه بیا غده پلي بیا کوي جوړ کوي اب کورخي کوي اب مې کوي. نو پلي خانه دی واچوي که اوس نه تقریبا دغه هجرت دغه نه ورسته پلي ریواج دي مخ کې نو د پلي حاصلات څنګه دي ګټور پلي پیدا کې دي هغه په نسبت کورخو یا د مېو یا د جوړ په کې دوی ډیر خدي ډیر خدي. یو جریب پلي چې وکړي بیا څومره پیسې کیږي څومره افغاني کیږي؟ تقریبا من تقریبا شپږ زره او وزره کال دورې پاکستاني حصہ دا خرڅيږي. نو اوس غنم چې وی چې یو مان چې خرڅاوي چې ډیر کې مات وي نو د څه وخت چې دا دله ساوه د څه خو شو کې خرڅي هغه شپږ وزره خرڅي. څو منه پلي کا یو جریب ځای په یو مثال چې اوس په تمانه غنم کوي نو هغه اوس وخت چې نه شوغه چې کوي جوړ چې کوي هغه په نسبت پلي چې وکي هغه تقریبا د څه وخت چې شپور لشل مانه ته رسیږي چې هغه کې مات ډیر ختمه ډیر خري. ښه او مالداري څنګه ده دلته؟ اوس مالداري شته خلک خو د غرونو خو ځنګل لري خلک میږي ساتي وزي ساتي که نه ما یو غوا ده نه هغه میږي شته وزي شته خو مخکې په نسبت چې مخکې به تقریبا کور کې څلوېښت پسه وزي وي اوس تقریبا 15 غول دي ویل غول دي چې د دولت طرفه کوم غږ نشته چې واکسینو کوم پروګرام وته یا کوم پملرنه وته کړی وي نو بس غریبانو ټول خلک دغه دي چې کول کې چې دوی ډیر وزي میږي وی چې ننګي شي بچیان روړي تقریبا نیمه نه ډیر مړ کیږي. ولې مرزونه مخکې دومره مرزونه نه ورکړل کوم مرزه و شروع دي نه پیږي چې په دوايي کې د فصلونو کومه دوايي چې دغه سبب د جنگو د باروت دای سبب نه پیږي مرزه مخکې په نسبت به څو چنده زیات دي داسې
خلکو دلته باغونه ایښي مثلا چې یو باغ ایښوي هغه کوم ډول ونه وي ښه حاصل یې کړی وي داسې باغونه چا ایښي دي یاره په دا میدان کې خو مو ته داسې باغ نه دی معلوم هسې که ایښي وي 2 ونې 5 ونې یا 10 ونې دغه ونو نه پورته نشته دي مؤسساتو یا دولت د باغدارۍ په برخه کې یا مثلا د دغو کرنې په برخه کې څه کومک کړی نوي تخمونه یا نوي شیان راوړي نیالګي چې د خلکو ته ورکړي د هغه د په کې تخم کې به وخایم د غنمو تخم کې چې کله موږ ته تخم په دغه کې روکوي خوست په ولایت کې تقریبا موږ غنم داسې وخت چې 2 میاشتې وتلې وي 2 نه بعد تخم روکي هغه تخم هغه پورته نشي کولی چې بل کول ته وکړي په خپل ټیم نه ویر کوي بل دوی د زغونو کوم شروع کړي دي بوغونه دي په د منطقې کې شته به زه تواخایم بوغونه دي خو ډیر د کمزوري دي زغونې ویر کړي وای لا کړي دي بیا چې غاستریږي بیا چې بربار نه وي بیا لکول ته یو سی هغه بیا ډیر نه ډیر وش شي خاتم شي نو دوی چې کوم کړي دي بیا بل دولت چې کوم کور کړی دی دولت بیا غام رسته نه دی کړی چې موږ دا چیک کړي و سار تا ورسل کدا خاتم شو چور شول نو کړي دی هغه سبا دا بو خاتم شوی دی چور شوی دی شوري څنګه دي شوري شو کړي ما په خانه شوري دي کنه شوري تخمونه هم نوي راغلي تغییر نه دولت هونه دی غوړي مخ خپل د کومونه پیدا کړي دي بدل م کړي دي تبديل م کړي دي دولت نه کوم شولي مونږ ته کوم تخمونه درکړي په کاری بیا څومره وريږي کو تقریبا یو جره مزمکه چې وکړي د څه وخت چې د لاس نه اتن هغه څه پار دی نو کده چې بیا اسمن طرف ته غشي غلې وي هغه چې انه وي خاتمي بیا شي نه خدي دولت هم وختونه څه د کرنې او د مالدارۍ په برخه کې دولت باید څه وکړي خصوصا د میدان د پر خو دولت باید ډیر کورونه کړی وي ځکه چې د میدان حالات به توست خپل چا خیلی وي چې د میدان ډیر په اتفاق ولسوالۍ دی په دغه کې امن بالکل صحیح دی د خاص شنه طالبانو د طرفه یا بل چا طرفه د قومي خلکو د دولت نه دولت کړی دی ټول قومي خلکو ستلې دي د میدان ستلای دی د حکومت دروغ نه دی ورکړل د میدان مشرانو څخه کړی دی یا قوم څخه کړی دی کار د کوټي کې مشکل پیدا شوی دی قوم په خپل وتلای دی خو دولت دومره توجه نه دی کړی هو مال حضور اوس په حال نشته لکه مخکې چې وو ځکه چې اوس ډیر حال سره جوړبل دي او څوک مولونه نه لري هغه چې چا یو د ډنګر وي هغه مرزونه ونمړ کی په دغه توګه څوک نه ډیر وي ځکه چې باغداري دلته نشته ولې خلک باغونه نه دي دلته لږ ځمکو کې هو بغدادي خو په دغه نشته ده چې خلک ډیر داسې ژوبل دي اقتصاد طرفه چې یا څوک خپل نیالګای کې نه وي یا هغه کې د دولت طرفه څخه خاص توجه نشته او چې دوی ته بغونه او ته ولګوي یا بل څه روغ وتغه کې دولت څه کومک کړای مثلا تخمونه راوړي یا بل شي کومک کړای دی د قانون سره د سه غنمو تخمونه روړي هغه غنم ډیر ستر شوی وي چې هغه وخت کې روړي چې واد 2 میاشتې وتلې دي مون فاصل د غنم سره روړي نور خو د سه خاص نه دی اوس د وخت کې د بغونه لګول د وزغونو هغه د یو 2 کوله کېږي وړه دی هغه چې د وړ کول کې ولړوي بیا وچی هغه دوره غنښ شي بدر زما دا تیرو لرونو سرا تتش په پولارا تکې نارا تتش په پولارا تکې نارا سبادر زما دا تیرو لرونو سرا تتش په پولارا تکې نارا تتش په پولارا تکې نارا آی صاحب نوم دې څه دی ما خو نوم عزیز اور دی او دلته قومي شورا رئیس یم دلته د ځاځي میدان په ولسوالۍ کې چې کومه قومي شورا جوړه شوې دا څه وخت جوړه شوې دي پخوا نه وه که اوس جوړه شوې او کارونه یې څه دي دا کله چې دا حکومت منځته راغلی دی دا هغه جوړه شوې دی شورا جوړه شوې دی
دغه کارونه داسې دي یو خو حکومت قومونو ترمنځ کې لکه یو پل کسي حکومت خبره قوم ته رسوي قوم خبره حکومت ته رسوي دا یوه خبره دویمه خبره دا چې قوم کې ډېر ښه اتفاق راوستلی دی او دا دوی برکات دی چې د څوره اتفاق کې قوم رغولی دی او بله دا چې سرحدو کومو کې کومه خبره شي دا ورسره غږېږي دا خبرې ورسره کوي کوم مشکل چې دی هغه ډېرې کیسو یې لارې حل کوي نو دغه ډېر کور کېږي په شوره جنجال پکې شي په ولس کې د خلکو په مځکو جایدادونو یا په نورو شیانو باندې څومره مشکلات ستونزې حل کوئ د تاسو شورا ورځئ دی عریضه درته کا یوه کاڼی ورته ږدئ څه ورته کړئ نو صاحب دلته که انې مړو معاملو نه ونیسه تر منځکو معاملو پورې کومې شخړې چې دي او دا کومې شورا یې حل کوي چېرته چا منځ کې جنګ شوی دی زخمیون څوک جوړ شوي دي بیا د قوم یې رغلی دی دوره کیسه کروره کړې دی ټیټه یې کړې دی چې هغه مشکل اوسه پورې ښه دي چا شخړه په غر غولی دی توپک او مرچي یې سره نیولي وي دغو ته د قومي شورا وي رغلی دی ویرسي هغه یې مرچونه سره رکوز کړي دي کیسو ته یې کېنولي دي چې تاسې دا کوم مشکل چې دی په کیسو یې حل کوي نو داسې ډېر هغه دوی ټوله په کیسو حل کوي بیا تاسو د نورو قومونو سره مثلا د همسایه ولسوالۍ د قومونو سره چې دلته هغوی پراته دي د هغو سره اړیکې څنګه دي نو دوی کاره کامې موږ خپل ارزو دا ده چې دوی سره اړیکې ښې وساتو ښې وساتئ دوی سره څه مشکل چې دي کیسو په هغې سره حل کړو دوی سره مشکل موږ ښه وساتو پخوا چې د ډیورین په کرښه باندې ازغان تار نه و غځېدلی د تاسو ویل کېږي چې ځاځي میدان د خلکو مړی ژوندی د لاندې د کورمې د خلکو سره د تورۍ د قوم سره چې پښتانه دي د هغو سره هم د منګلو سره مړی ژوندی و ورتلی راتلی او وخت څه ډول و څنګه دی نو موږ خو ډېر مشکلات دغې طرفه حل کېدل صاحب اوس هغه خلک چې کوم پښتانه دي اپله پښتانه او دغو سره واقعیت موږ دوستۍ لرو دغو سره یې موږ روشه دیرشه دي ډېر ښه ژوند زندګي مو سره کړې دی هلته ښه تللی شو دوی تللی شول اوس کله چې د ازغن تور یې غځولی دی موږ ته د دوو سرو قومونو ته ډېر سخت مشکل جوړ کړي دي اپلا که بنګخ دي که توري دي که ملیخیل دي که منګال دي که زځي دي یا زځي شته دي هلته نو دا ټولو سره یې موږ ګزاره وه روشه دیرشه مو وه اوس هغه روشه دیرشه موږ دوی بند کړی دی دوی منځ کې د ازغان تور چولی دی دا مشکل اوس موږ ته ډېر مشکل دی ډېر په هغوی دغه خفا یو موږ د تور نه داسې مخکې څو ځله په مطبوعات کې د خبر خپره شوله چې کوم وخت یا مخالفینو د دولت یا هم پاکستان ځواکونو د افغانستان په پوستو یو ډز ډوز کړی دی بیا د ځاځي قوم عام خاص ځوانانو زړو ټوپک اخیستي او دغو ملاتړ ته یې وردانګلي دي دا د وطن پرستۍ احساس دی که تاسو د قومي تړون احساس دی یا پروتوکول دی د دولت سره نو دا موږ قومي داسې هغه لرو صاحب چې عمري قدیمي هر طرف کې خپلې خاورې نه موږ دفاع کړی دی موږ په خاورې چې څوک تروس کوي هغه موږ تروس ته نه دی پرېښولی نو امنیت په برخې کې خو کاشکې چې لږ حکومت کوشش کولی نو کوم ډېر معافي دی د ډېر حکومت په ښېګړې تمام شوی دی امنیت په ښېګړې تمام شوی دی ځکه چې کوم ځای کې مشکل دی همدا قوم دی چې هغه ویرسي مشکل حل کوي که تاسې حکومتي چارواکو نه پوښتنه وکړئ هغه به خپله درته ووایي چې موږ اتفاق دغه قوم مشرانو دغه وروستلی دی دا چې اوس یې موږ قوم کې دا ډېره اوږده هغه دی د ولسوالي دی ډېر حد لري اوس هغه یوه سهار ته دغسې یوه سهار نه بل سهار ته چې یو هغه چارواکی سي هغه سره اتفاق نه وي ورسره او هغه سره نفر نه وي ورسره دا تشلو سي هغه ځای ته ځان رسوي بیا هر څه داسې ازاده ازادي دی کله چې دا ته راوړي سینارګی ورته وایي چې دغه نرجک شي د ټول که شپه وي که وریځه وي ټول خپل موټر ورسره وي شپې یا ګرځي ورځې یا ګرځي هېڅ مشکل اوسه پورې داسې نشته چې هغه امنیت بالکل صحیح دی خو چې لږ کوشش د چارواکو سره موږ ډېر ورته وایو چې موږ تاسې نه غنم غواړو نه
وریجې دنه غوړو نه روپۍ دنه غوړو فقط د دښمن چې موږ نه ترسیږي ټول په دغې ډېر ترسیږي چې موږ چوغه لرو داسې چوغه لرو چې کوم ځای کې برید وشي موږ کومي چوغه ورڅي که ځوانان وي که زوړه وي ښه نه ښه ټول څه زوی ته ځوان رسوي هلته خپلې خاورې نه یا خپلې پستې نه یا خپل قوم کلي نه دا دفاع کوي وی رغلي دي کړی یاد دی دا دفاع نو دا مونږ قومي رواج دی هغه ډول نه دی دغه حکومتونه مخکې مونږ همداسې کړي دي مونږ قوم چې هر ځای کې دی چې کله مشکل ورته پېښ شوي دي نوره قوم ټول ترسیا دفاع نه کوي ځای ته ځانونه رسولي یوه بله مسله هغه دا ده چې دلته په لویه پکتیا کې په دې بیا خصوصا د خوست په سیمو کې د ودونو ولورونه رواجونه ډېر لوړ خطري وو په ځینو نورو ځایو کې بیا قومونو علماو یوه پرېکړه وکړه دغه رواجونه او دغه مصارف یې راکم کړل یو برابر مقدار یې وټاکه چې د خلکو وس وشي دلته اوس د ودونو رواجونه او ولورونه مصارف لږ دي که ډېر قومي مشرانو خصوصا تاسو په دې برخه کې څه کړي که نه نو موږ غونډه کړې دی هغې په اواز کې موږ فیصله کړې دی څومره چې موږ قوم غریب قوم دی څومره توان لري همداسې موږ فیصله ورته کړې دی ټول موږ په نوم سره عالمو دا مازیر کړي دي د مشران مو ټول ازیر کړي دي هغو دستخطونه کړي دي کاشکې تو مو ته مخکې وای مو به فیصله هغه تو ته خیالي وای بیا درته وښیم نو موږ فیصله کړې دی ټول په رضي دی کیدای شي ورو د قوم دا خپل دا کور شروع کړي ده فیصله څه ډول کړې فیصله مو داسې کړې دی چې موږ فکر کوم 2.5 لکه دي که 3 لکه داسې مو نغدي پیسې تړلې دي چې دا به پیسې ورکوي نور برا مخیلې دی وریجې مخیلې دي هغه څه چې په کوم په واده کې لګېږي لکه د ښځې پوره 1000 یا 1 توله یا 2 ان درونه به پورته نه وي دا ټول هغه مو کړي دي دا کوم شي چې دي دا ټول موږ لیکلي دي امادو کې شته دي بله مسله راځو د تاسو قامیان خو په ځاځي عریب کې پراته دي هغوی د دې نه تللي هلته ځاځي عریب ته که تاسو د ځاځي عریب نه دلته راغلي یئ نو تاریخ یې دغه ځای لږ په ازاده خو دا به کوم ځای کې وي دوی چې راغلي دي هلته ډنډه ورته وایي موږ دوی مانځ دی هلته موږ هم منځکې لرو دوی هم منځکې لري هلته څه هم داسې ویشه سره لرو دوی خوارې وو خپله براخه وي موږ خپلې براخې دي داسې براخې مو جوړې دي نو داسې معلومیږي لکه چې ډنډې پټونه موږ دیلې راغلي یو دوی اریوب ته لوړ دي ځکه دوی دلته براخه نشته موږ اریوب کې براخه نشته دا ډنډه پټون چې دي دا مو شریکي براخې دي ټوله سره شریکي دي نو بیا د هغو څه مړه ژوندی پاله یا قومیتوب ورسره پاله یا ځاځیتوب ورسره هر څه مشکل مو سره شریک دي کله چې دوی نه مشکل راغلي دي هلته موږ که مشران وي که کشران وي ټول لوړ دي ځای کې دوی سره ټوله موافقي کې سره یو شی یو که دلته موږ ته څه مشکل پېښ وي دوی مشران ټوله راغلي دي دلته موږ سره نږدې خبرې کړي دي کیسه ما ټوله یوه دی ښه دا چې تاسو قومي مشران او قومي په اصطلاح ټولنه لرئ دلته د دولت سره هم ډېر ملاتړ کړی د امنیت په برخه کې دولت تاسو ته څه کار کړی دی مثلا د بیارغونې په برخه کې سړک نه نیول یې ته مکتبه بیا ته روغتون نه ته کلینیک ته بندو ته پولچکو څه کارونه یې کړي دی چې کړي دي دا تاسو ته راضي نو صاحب چې تو خپله زه په وګرځوم لکه څومره چې دغه قوم هم کړي دی دوی سره ملاتړ دی داسې کورونه یې نه دي کړي داسې دا قوم نه دی پللی مو مخکې کیسه ته وکړله چې د موږ حکومت یوه داسې پالیسي لري چې څوک یې مخالف وي هغوی سره کومه کوي کور کوي څوک چې دوی طرفدار وي دوی سره ښه ګذرا لري هغوی وایي چې داسې مرګلي دي ورشه دور هغه مې بیا نه کوي نو بیا د تاسو غوښتنه په دې برخه کې څه ده د دولت نه کوم مهم پروژې کارونه دي چې باید وشي نو دوی سره خو اولین غوښتنه دا دی چې موږ دغه قوم سره امنیت کې هغه وکړي دا کومک وکړي دوی ته ډېر داسې خبره مې کړې ده چې موږ وریجې او روپۍ غنم دا توسې نه غواړو فقط دلته چې امنیت وي موږ امنیت کې خوشحال یو دویمه خبره دا چې ژوند نه کېږي پلنه نه کېږي سړک نه کېږي مکتب نه کېږي څومره واسې چې وي دا موږ قوم سره کومک وکړي دوی چې موږ قوم هغې نه یوه استفاده وکړي کله ناکله په ځینو سیمو کې دولتي چارواکي د ادارو لپاره داسې مشران ټاکي چې
هغوی بیا د قوم سره جوړ نه راځي، د قوم په هغه دود دستور او په ژبه ورسره بلد نه وي، یا قوانین پلي کا یا پلي نه کا، خو د خپل سر کارونه کا. دلته په ځاځي میدان کې د تیر چارواکي چې د ولسوالۍ د ولسوال نه نیولې بیا تر نورو ملکي ادارو پورې دغه کسان چې دلته وو تاسو په خوښه موږ خپله ازمېښت په کړی دی. د ډېر وخت نه دلې حکومت کې بدبوش ګزاره مو ډېره دی. هغه څوک چې څوک مشرانو سره جوړ وي، بروبار وي، قومي مشرانو سره ښه ګزاره وي، هغه که ولسوال وي، هغه که قمندان وي، کابل مامور وي، دا کمیوب دی. چا که حکومت مشرانو هغه سره ښه ګزاره ونه لرله، دا ډیره ګزاره نشي کولای، دا ناکام دي. نو دا خو د ټول قوم چې خفا دی دغه نه خفا دی چې کاش کې موږ سره مشوره شوې وای. بیا دا ولسوال چې مقرر وایه چې یورې د قوم ته راغلی وای، قوم سره یې کیسې کړي وای، دوی به ټولو کیسه یې واښوي وای، نو ولس په دغې ډېر ناروزه دی، خفا دی. قدرمن لیدونکو، که څه هم اوس د خوست ولایت په اطرافي سیمو کې هم د ځوانانو فعالیتونه، حرکتونه دا جوړ شوي دي، مدني فعالیتونه یې پیل کړي دي. د هغو کارونو لپاره چې یا فرهنګي وي یا هم مدني وي یا هم د منطقې لپاره نورې ګټې لري، لکه د مؤسساتو یا ځینې نورې شخړې مشکلات چې را پیدا کېږي، دوی غواړي په دې برخه کې فعالیت ولري. چې اوس څومره ځوانان دې ته حاضر شوي دي چې دوی دې په مدني فرهنګي فعالیتونو کې برخه واخلي، نورې خبرې د ده نه اورو. ښه ځوانه، نوم دې څه دی؟ نوم مې عرفان الله عرفان دی. د خوست ځوانانو عالي شورا کې د ځاځي میدان ولسوالۍ انتخابي استازی یم. دلته د ځاځي میدان په ولسوالۍ کې اوس ځوانان څومره لیواله شوي چې دوی په فرهنګي او مدني فعالیتونو کې برخه واخلي؟ الحمدلله په ځاځي میدان ولسوالۍ کې تر 500 نه پورته لیسانسات ځوانان موږ لرو، او د دې ترڅنګ تر 14 ټولګي فارغین تر 500 پورې لرو، او 12 کسان چې دي هغه خو تقریبا شمیر به زیات دی. هر کله چې په ځاځي میدان ولسوالۍ کې کومه ستونزه رامنځته کېږي، دغه ځوانان راجګېږي، راپورته کېږي، د دې مسلې پوښتنه کوي، اړخونه یې څېړي تر څو د حل لاره ورته پیدا کړي. موږ په ځاځي میدان ولسوالۍ کې 4 د ځوانانو ټولنې لرو چې یوه یې په الګاډې، دویمه یې په اکا کهول، دریمه په دڼیو، او څلورمه یې په ځاځي میدان کې فعالیت کوي. بیا کله که دا ځوانان ونه توانېدل چې یوې ستونزې ته د حل لاره پیدا کړي، بیا دغه مسله قومي شورا ته حواله کوي. قومي شورا بیا په هغې کښېني، پرېکړه په کوي، ستونزه اوروي، او په ځاځي میدان کې ستونزو ته په کتو چې هر ډول ستونزه را پیدا شي، دا ځوانان یې په اړه عکس العمل ښیي. که څه هم په لویه پکتیا کې یا مجموعاً په خوست ولایت کې پخوا داسې و چې نجونو ته د مکتب یا د ښوونځیو د تګ اجازه نه وه. اوس په مرکز کې خو ډېر د فعالې دي، خصوصي ښوونځي دي، دیني مدرسې دي، دولتي ښوونځي دي، هلته نجونې ځي. دلته په ځاځي میدان کې د نجونو لپاره د تعلیم هغه زمینه څومره برابره شوې ده؟ په ځاځي میدان کې هېڅ د نجونو لپاره ممانعت نشته چې دوی د ښوونځیو ته نه ځي. الحمدلله موږ د
نجونو لپاره ډیر ښوونځي لرو. جونې په آزاد ډول کولی شي چې مکتبونو ته لوړ شي. دلته الحمدلله موږ لیسې هم لرو، متوسطې لرو، ابتدایي لرو. خو ځین لکه مخکې مې چې یادونه وکړه لرې پرتې سیمې چې دي هغلته د مکتبونو کمای دی. هیله ده چې هغه منطقو کې چې لرې دي دولت ورته توجه وکړي. که دوی د ودانیو د جوړولو ظرفیت نه لري، دومره دوی سره امکانات نه وي موجود، حد اقل هغه یو سیم چې کلو کې ورته ایجاد کړي دا هم د دوی لپاره اوس وخت کې بسنه کوي. دلته چې 2 ټولګي نه کوم ځوانان یا نجونې فارغېږي بیا چې هلته په کانکور ازموینه کې برخه اخلي څو فیصده یې لوړو زده کړو ته مخه پیدا کوي؟ الحمدلله موږ جونې فارغینې لرو د 12 ټولګۍ نه. تیر کال هم د ځاځي میدان څخه زیاتې د جنکیو کانکور ته امتحان ورکړو. د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړو چې د هغو د جملې څخه اکثریت جنکیو مختلفو پوهنځیو ته لاره ومونده او سږکال په روان کال کې هم جنکیو د کانکور په ازموینه کې ګډون کړی دی. انشاءالله ښه مثبته نتیجه بیا روزي. ځوانان په کومه کچه کې دي؟ ځوانان د پخوا په پرتله ډیر ښه دي. اوس موږ په ځاځي میدان کې تقریبا د 500 نه پورته لیسانسات ځوانان لرو چې د ځاځي میدان ولسوالۍ په مختلفو مکتبونو کې په مختلفو نورو ځایونو کې دوی دندې اجرا کوي. که څه هم دوی ته د کار زمینه دومره نشته، اکثره یې په کورونو دي، خو بیا هم دوی په بهري ډول ځکه چې دوی د دولت سره خاورې سره ډیره مینه لري، اکثره یې په بهري ډول په مکتبونو کې استازي کوي. په نورو ولایتونو سیمو کې زیاتره ځوانان د بیکارۍ او د بیروزګارۍ نه ځینې نورو ناوړه کارونو ته چې د غونه د مواد مخدرو استعمال دی هغو ته مخه کړي. دلته دغه کچه څومره ده؟ څو فیصده شته نشته؟ الحمدلله په ځاځي میدان کې د مخدراتو کو فیصدي ډیره ټیټه ده نسبت نورو منطقو ته، نورو ولایاتو ته. ویلي چې دلته قومي تړونونه موجود دي. کله که یو تجار یا بل خرڅونکی چې په ځاځي میدان ولسوالۍ کې راپیدا کېږي او هغه باندې خلک خبرېږي چې په فلاني منطقې کې فلاني ځای کې نوموړی سړی د مخدراتو کو کاروبار کوي، نو بیا په قومي لیول سره هغه ته اخطار ورکولی کېږي چې دا کار دې بند کړه. که چېرته بیا دا کار بند نه کړلو بیا دولت ته حواله کوي تر څو هغه بیا په خپل سزا باندې محکوم شي او زندان ته یې ولېږي. الحمدلله دلته یې فیصدي ډېره ټیټه ده. اوس به راشو دغه خبرې ته چې دولت په تیرو 20 کلونو کې دلته د بیارغونې څومره کار کړی، خصوصا د معارف په برخه کې، د صحت په برخه کې دغه امکانات دلته تکمیل شوي دي چې د خلکو هغه مجبوریتونه او ضرورتونه رفع شي. د ځاځي میدان ولسوالي که څه هم ته پوهېږي چې دا یوه ستراتیژیکه سرحدي پر امنه ولسوالي ده. د دې ولسوالۍ ولسونو په تیرو 19 کلونو کې څه باندې یا څه کم 4000 شهیدان د دې هېواد څخه د قربانۍ په لیار کې ورکړي دي چې د هغې څخه 4000 یتیمان پاتې شوي دي او 4000 کونډې لرو. نو دې قربانۍ ته په کتو دولت موږ ته څومره چې مناسبه ده کار یې نه دی کړی. کړي دي یو څه تعداد پروژې کړي دي خو هغه د خلکو ضرورتونه نشي رفع کولی. په ځاځي میدان کې د اوبو ستونزه ډیره ده او اکثرو منطقو کې اوبه چې ده ژوره ده. دولت نه پکار ده چې دلته چک ډیمونه، سربندونه او یلې او هغه ځمکې چې شاړې دي، موږ ځاځي میدان ډېرې ځمکې لرو شاړې دي، که هغو باندې دولت کار وکړي زموږ ضرورتونه رفع کولی شي. خو خصوصا د صحت په باره کې موږ ډېرې ستونزې لرو. موږ د ولسوالۍ په سطحې د 1 لک نه پورته نفوس لرو. په دې ټولو ولسوالۍ کې موږ 3 کلینیکونه لرو چې د هغې له جملې څخه یو سیاسي دی او 2 سب سنټرونه دي. نو دومره نفوس او دومره کمه درمل دوایي چې په دې کلینیکونو کې موجود دی دا د موږ خلکو ضرورتونه نشي رفع کولی. او ډېر وخت دلته مثلا د شپې موږ ته چې کوم مریض پیدا شوی دی یا کومه بله پیښه شوې دی، موږ چې کله دغه مریض خوست ته انتقالوو موږ دلته کومه شفخانه نه لرو چې هغه زموږ د مریض تداوي وکړي وشي. نو خوست مرکز ته په رسېدا سره هغه مریض خپله ساه یې لاسه ورکوي او مري.
تاسو ځوانانو د شورا استازی یا د ځاځي میدان د ځوانانو استازی په ولایت کې د دولت نام د ځاځي میدان د ځوانانو خصوصا د ځوانانو لپاره تاسو اوس د ځاځي میدان د ځوانانو استازی په ولایت کې د ځاځي میدان د ولسوالۍ د خلکو په استازیتوب یا خصوصا د ځوانانو د مرکزی دولت نه د ولایتي چارواکو نه غوښتنه سره د بیارغونې په برخه کې د معرفت په برخه کې په نورو برخو کې د ځوانانو لپاره ستونزې ډېرې دي. لکه مخکې مې هم یادونه وکړه چې موږ د 500 نه پورته ځوانان په ریغل تحصیل لرو لیسنسا اکثره یې په کورونو کې نوس دي کاري زمینه نه ده ورته برابره چې دوی یو کار وکړي په دولتي ادارې کې ویلي ځاځي میدان ولسوالي یوه لرې پرته ولسوالي ده دلته داسې کومې فابریکې هم نشته زراعتي ځمکې هم نشته چې دوی په هغو کې مصروف شي داسې بل کوم خاص تولید هم موږ نه لرو نو اولیا غوښتنه چې دی موږ د دولت نه دا دی چې موږ د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونه برابر کړي. موږ خو ځاځي میدان کې ډیرو اهمو پروژو ته ضرورت لرو چې موږ مشکل تر اوسه نه دی حل شوی. نو په دې کې دوی عمده مشکل دی چې موږ لرو هغه یو د سټیون پال لرو چې کله رود روشي بیا د موږ هغه او بوسره موږ خلک غشي باند شي پال باید جوړ شي. او دویمه عمده مشکل دا دی چې موږ مریضون لرو موږ کلینیک نه لرو هغه باید که کلن ډیر نوی نو د یو شل بستریز روغتون باید موږ ته جوړ شي چې موږ مریضون تر خوست ته رسیږي په لیارې کې مشکل دي په لیارې کې خسره کې خرابې دي نه موږ مریضون تر خوست ته چې رسیږي یا مړه شي یا د مرګ حالت ته ورسیږي. دا عمده مشکل دی موږ د ځاځي میدان دی چې دا دوه حل شي. د حکومت نه د چارواکو نه د دغو مسؤلینو نه دا غوښتنه لرو چې دغه موږ ته حل کړي. بس صحیح